أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد اللهم عجل لوليك الفرج صلوات وسلام محمد وآل محمد ټول اول د عظیمه اور مبارک شپې مناسبت سره ټولو مؤمنینو ته مبارکباد عرض کوم. پروردګاره دغه شپه او سبا راتلونکې ورځ موږ ټولو مؤمنینو لپاره مبارکه وګرځوي. رب دغه شپې او دغه ورځې څومره معنوي او روحاني برکات دي مو زندګي باندې راوستلی کړي. قدرمنو ډېر مختصر ټایم کې نن شپې حوالې سره د مقدمان علما تشریف فرما دي. تو اجازات سره درې ضروري خبرې مو دستور دا د دنیا څلور تقریبا دنیا لکه ماډرن شوي دي. دنیا سره د څو برډې مناوو بچی پیدا وشي خونې کې هله چې فلاني والا برډې دی فلاني والا ښه توجه وکړو خاص کر د مو واړه بچي برډې دپاره خوشحالي منول شي خونې کې هر څوک خپل حیثیت سره خوشحالي منوي. څوک دین کې نه خوشحالي څوک دین نه بهر خوشحالي. خو برډې کې یو ټولو نه ضروري او مهم شی څه شی دی؟ هسې کوم بچي دپاره مو برډې منوو چا دپاره یې منوو ښه ذهنیت په کار دی مو پړاو کړی وي. که غواړم هغه دپاره ګیفټ واخلم ځان طرف نه یوه تحفه وکړم څه تحفه بخلم یقینا داسې یوه تحفه به زه هغه بچي دپاره وړم څه بچی ورڅه خوشحال شي. همدا دستور دی که د دنیا ما دا سوچ نه دی څه داسې ګیفټ واخلم څه دادا یې خوشحال شي نیکه و انیا یې خوشحال شي. نه بچی خپله خوشحال شي. یوه بچي برډې کې زه غواړم ګیفټ ورکړم مغه داسې یو ګیفټ په خلم څه بچی قبول کړي خوشحال شي. که مغه وړه بچي تپاس کا زه برډې ګیفټ کې د وړو بیجی اوسم خوشحالېږي بچی خوشحالېږي ورته توان ووهو. یا مثال یو غټ سړی دی برډې منوي مو استاد چې نه به زه واخلم د جمول استاد ټول قوم راجمع شوي ته ګیفټ وو خو ګیفټونو کې ټول استاد چې ته سره وړو کیلونه یې راواخلو نه د استاد شانیت دی نه مو دپاره مناسبه دی څه دومره یو پړه لیکه انسان ته مو کیلونه یوسو چا برډې وي مغه شانیت اور حیثیت په مطابق به ګیفټ ورکوي. زما د یوه جمله د مو قدرمن ذاکر ډېره بهترینه جمله وه که څه پړه لیکه مجموعه دی شکر دی ډېر زیات وضاحت ضرورت نشته. نن موږ شیعه معاشرې کې ائمه معصومین علیهم السلام په نامې باندې ولادتو په نامې باندې اعیادو په نامې باندې موږ کومې خوشحالي کوو د موږ خپل طرف نه ائمو ته هدیه ورکوو. دې نیت څه د موږ خوشحالي کوو چاہے هغه جوان دی چاہے هغه وړوکی بچی دی چاہے هغه سپین ږیری دی چاہے هغه زنانه دی د موږ شپه ورځو کې خاص کر مثال نن شپه راواخلو دا نن شپې کې څه شوق هم کومه خوشحالي هم کوو باید ثواب نیت سره کوو څه زمانې امام ولادت شپه دی ثواب دی ځکه دی کوم. خو دغه ځای کې هم پکار دی زه هغه ذهنیت راواخلم ځکه یوه وړه بچي ته زه برډې ګیفټ کې وړو بیجی وکړم خفه کېږي ورباندې ګناه مو نه وکړله غلط کار مو نه وکړو خو هغه شانیت مناسب ګیفټ نه و. نو په کار نه دی څه بیا معصوم ولادت شپې ورځې کې زه کوم عمل هدیې په طور باندې تحفې په طور باندې امام ته پیش کوم په کار د امام په باره کې سوچ وکړم که نه په دا ټول ګیفټ څه ویل کوم تحفه څه ویل کوم دا د امام شانیت کې دی که نه دی د کومه خوشحالي زه خپلې خواښې سره اخته یم کوم دې باندې امام خوشحالېږي که خفه کېږي مانه دا مو ذهنیت نه دی جوړ کړی. زه د یوه جمله وکړم دغه وړوکی مشوم نسل دا د زمانې امام مو ته سره امانات دی. مو د امام سپیان نه یو صلوات الله علیه
عجل فرجهم یا رب د زمانه امام ظهور باندې تعجیل وکړي خو لکه داسې څه کېدای شي موږ ونه رسو دا سپیان دي کله دا سپیان دي امانات دي ما او تا سره رسو یو عهد وکړو نن شپې باندې چې د امام ولادت شپه دی خپل طرف نه یوه بهترینه هدیه زمانه امام ته ورکوو بهترینه هدیه نن شپې باندې زمانه امام ته څه شی دی هر یو امام هر یو معصوم ولادت شپه ولادت ورځ د هغو کومې خوشحالۍ شپې ورځې دي هغو کې ټولو نه بهترین ګفټ بهترینه تحفه څه دی هغې شپې اعمال دي نن شپې که زه غواړم زمانې امام ته ټولو نه بهترینه هدیه ورکړم بهترینه تحفه بهترین ګفټ نن شپې کوم اعمال راغلي دا زمانې امام ته هدیه کړم زیارت امام حسین علیه السلام دعای کمیل د امام زمان خپل 2 رکعته لمونځ هغه سورې کلهولا سره 2 رکعته لمونځ هغه مخصوصې دعاګانې راغلي دي زیارت امام حسین دی یا ټول هغه مختصر زیارتي هغه کسان څخه قرآن تلاوت نشي کولی زیارتي الفاظ نشي ویلی نن خو دپاره هغه د دې لپاره څه برخې نه محروم پاتې نشي که څه سوچ وکړه امام غواړي څه منونکی خپله برخه ورته ویرکړي خپل طرف نه هغه کس هغه سپین ږیري هغه زنانه هغه خویندې هغه وروڼه څخه قرآن تلاوت نشي کوی هغه زیارتي نشي ویلی هغو دپاره نن ورځې خصوصي پیکج تیار شوی برخې کې هغه برخه څه دی څه که فرض وکړه ته نور څه اعمال نشي کوی نو نن شپې ټایم کې وخېږه بام ته کمرې چپ ته وخېږه اول ښي طرف ته مخ واړوه بیا چپي طرف ته مخ ته وکړه هغه نه بعد سترګې اسمان ته راس کېږه بیا زړه سره خلوص دل سره دا ټکی وکړه السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک ورحمت الله وبرکاته دغه 2 جملې زړه سره السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک ورحمت الله وبرکاته روایاتو خلاصه دا دی همدغه 2 جملې انسان نن شپې باندې زړه سره ادا کی اور سمنې حجت دی هدیه کی الله رب العالمین د 2 جملو بدل کې د قبول حج اور د قبول عمرې ثواب دی باندې ورکړي امام خپل خوشحالۍ کې ماته برخه راکړي دي بیا حق نه دی چې د امام خوشحالۍ کې داسې کار انجام کړم چې کم از کم امام خوشحال شي ما ورباندې لذا ما ته خپل مغزی سره نن تقریبا جوان سوچ دا جوړ شوی فکر دا جوړ شوی تا هم خو نه شي خبرو سره نن د مو سوچ دا دی څه نه ملایانو به ډېرې نه منې ورته هر ټایم شروع دي دا کوه دا ما کوه تان شروع کم از کم خوشحالۍ وکړې په خپله مرضي کې بیا زنا لږ ښه دي دین کې استه دسته لږ دې درې سترګې غړولي دي خو بیا دلیل راوړي څه نه امام خپله وینا دی څه موږ خوشحالۍ کې خوشحالۍ وکړه اور موږ غم کې غمجان شه دا حدیث د امام جعفر صادق علیه السلام نه اور همدغه مضمون کې حدیث د مولا امیر المؤمنین نه هغه حدیث څه دی شیعو صفات بیانېږي هغو صفاتو کې دا جمله دی ښه سوچ وکړو دغه ځای ته دینه مو کوم سوچ راخستی هغه سوچ غلط سوچ دی نن کله جوان ته وې سوچ رڼیا نن څو سموره روس د ډېر زیات لرې شو وجه دا وه څه د ملیشې کوم چوک دی څه نامه دی ملیشې د اګریسر کوم چوک دا بند و ویلې بند و ژمی و یوه تقریبا داسې 15-20 کسان که موبایل شو ټولی و اخته و بس زړونه یې خوشحالول دا سوچ نه و څه یو بیمار به وي دلته یو سپین ږیری به وي یو ضرورتمند به وي نه ټولو ژمیو دین یاد څه هغه خپل انداز کې خوشحالۍ کوله او شو ضرورت نشته څه هغه طریقه یې بیان کړو هغه انداز کې خوشحالۍ خو ثواب نه یاد څه کوله خو عبادت نه یاد څه کوله اور دا ماته یقین دی کوم ځای نه یې دغه سوچ راخستی همدغو احادیثو نه یې غلطه ترجمني کړي دي څه امام خپله یې شپږم امام نه حدیث دی مولا امیر المؤمنین نه حدیث دی دواړو کې الفاظ دې طریقې سره نقل شوي څه د موږ شیعو نښه دا دی یفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا مو شیعو نښه دا دی څه مو خوشحالیو کې به خوشحال وي اور مو غم کې به غمجن وي لذا دغه ځای نه مو پیغام رسولو څه امام خوشحالي کې زه خوشحالۍ کولی شم کومه خوشحالۍ بس پابندی نشته امام غم کې زه په کار دی غمجن شم کوم شکل کې ویلي نه وي فرق نه کوي دا غلطه ترجمه دی د حدیث دی حدیث اصل پیغام دا دی د اهل بیتو خوشحالي کې خوشحال شه
څه مطلب؟ یعنی کوم څه ته اهل بیت خوشحالي مغه خوشحالي ته وکړه، مغه کې ته خوشحاله شه. کوم څه اهل بیت خوشحالي بری مغه کې ته خوشحاله شه، مغه ته وکړه بدل ته خوشحالي شوه. کوم شکل کې اهل بیت غم مناو کی مغه شکل کې ته غم مناو که تشریع نه څه ته خپله مرضي دی. خدای سان ژوند یې زوی جنازې ته ودرېږي، کلیوال وشکې خدای ته دغه طرفه شروع شي. داسې دا مو اورېدلي، تاسو مو اورېدلي وي ځینې ټایم کې مو ژوند یې زوی جنازې ته پلار ودرېږي، دا به خپلو غوږو باندې اورېدلي څه خدای نعوذ بالله نعوذ بالله، خدای دومره ظلم خو وړوکی بچی نه کړي لکه تا وکړو. دا اوس غم شو، داسې غم یوه طریقه شو، غلطه طریقه دی. قالوا انا لله وانا الیه راجعون مکتب څه تعلق لرم. لذا نن شپې باندې که زه خوشحالۍ کوم پکار دی ما هغه طریقه اپناو کوم څه زمانې امام اور اهل بیتو راکړي دي، نه څه خپلې مرضۍ څه مې زړه غواړي هغه وکړم، ټوله شپه دربا جوړه کړم، بیماران خوبونو نه وباسم، سپین ږیري خوبونو نه وباسم، بیا مې دعوا نه وي زه شکر دی بېګا شپه مې امام په نوې باندې فلاني ځای کې تېره کړل. نه، ظلم ته وکړلو. شیعه مکتب کې اذیت و آزار رسول حرام دي، نشته چې چاته آزار ورسوي. د مشغولیتو کې موږ څه وکړو؟ دا حالات راویښتي. لذا دغه وړوکی نسل چې دا د زمانې حجات ما ورته سره عملات دي، رسو یوه وعده نن شپې خپل زمانې امام څه وکړو؟ مولا یوه وعده دا کوم خپله مو اوسه پورې یا صحیح نظریې وي یا صحیح نه وي، یا مو عقیده اور فکر اور سوچ ښه و یا ښه نه و، خو ربه د وړه نسل په باره کې وعده کوم چې دا به غلط سوچ ته غلطې نظریې ته نه پرېږدم. دا کوم دین راخلي هغه به دین محمدي راخلي، هر چا ولا دین به نه راخلي. نن انګریز نه ظاهر کې زه آزاد شوی یم، هندو نه ظاهر کې زه آزاد شوی یم، خو حقیقت دا دی انګریز لړو د غلامي زنځیر یې مغاړې کې پرېږدولو. هندو لاړ دی مانه 70-75 سال شروع هندو مانه لاړ دی، خو هندو خپل زنځیر د مغاړې کې شولی دی. نن سوچ وکړه هغه مذهب څخه ټولې دنیا ته انسانیت ښیلو لپاره راغلی و، نن هر مذهب منونکي مذهبي رسومات هندوانو نه راغلي. همدې 15 شعبان شپې باندې په راشنان کې څو کاله مخکې رنګونه مونږ چولو که نه چولو، فخر مونږ کولو، زور شور سره مونږ کولو، جب کې دغه رنګ شول دا د هندو مکتب یوه مذهبي تهوار دی. ما ته د هندو مذهب، ما ته د کرسچن مذهب، ما ته د بل مذهب نه تعلیماتو راخیستلو ضرورت نشته. لذا پروردګار تاسو ټولو ته سره د مقدمه هغه صاحب ته انتظامیه ته کمیټې والا ته اجر نصیب کړه چې زمانې امام په نامې باندې مې یو خراب محفل برګزار کړی دی. لذا یو وارې بیا سوال کوم د اواز کوم ځای ته رسېږي، ټولو قدمانو نه التماس کوو نن شپې بهترینه خوشحالي د نن شپې اعمال دي. کوشش وکړو دغه اعمال په ځای باندې راوړو، اجتماعي شکل کې اعمال کوو، انفرادي شکل کې کوو، خونو کې کوو، دغه ټول اعمال وکړو، خپل طرف نه زمانې حجات ته هدیه کړو. یا رب نن شپې له خطره، زمانې حجات له خطره، پروردګاره ټولو نه اولینه دعا د فلسطین د غزې مظلوم مسلمانانو مدد وکړي. یا رب هغه وړه وړه بچي څه یتیمان دي، نه یې میندې شته، اوس نه یې پلاران شته، بې موره بې پلاره هغه ستري بچي ربه زمانې حجات له خطره هغه دیخمان، هغه رسوا او ذلیل دیخمان اسرائیل خوار او ذلیل و نصف نابود وګرځوي. پروردګاره نن شپې موږ ته خپل وجود، خپل نفس پاکولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.